بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د پروګرام اشاره دستور سره زیم سیار علی شاه او پروګرام کې را سره ملګرتیا کوي سینیئر صحافي او تجزیه کار رشید صافی صاحب. تاسو ته مرګلي وایي پروګرام کې نن بمونږ پروګرام کې چې کوم موضوعات خلوم کوشش کوو چې هغه مسلې کوم چې په اسلام آباد کې په هغې باندې خبرې اترې کېږي یا چې کوم فیصله ساز خلق دی هغې پې خبرې اترې کوي یا د هغې اثر چې کوم دی په ټول ملک باندې هغه موضوعاتو باندې مونږ خبره کوو. یو خو دې وخت کې چې کوم د ټول نه غټه مسله ده هغه پاکستان کې چې کوم په غیر قانوني توګه باندې میشته افغانان یا نور کوم غیر قانوني میشته وګړي دي د نورو ملکونو سره د هغې تعلق دی. د هغې خلاف پاکستان 13 میاشت یو فیصله کړې وه او د هغې فیصلې په رڼا کې هغې ته دا د دې میاشتې چې کوم د روانې میاشتې یو 10 تاریخ ته دی ورته اخري ډیډ لاین ورکړو چې د هغې نه پس په تاسو مونږه په خپله چې کوم خلک ځي نه هغې به ځي. بیا به د 1 نومبر نه مخکې پاکستان چې کوم ریاستي ادارې دي یا سیکورټي ادارې دي او پولیس دي نه هغه به د هغې خلاف کاروایي کوي. خو دا د هغه خلکو خلاف دی کوم چې په غیر قانوني توګه باندې دلته میشته دي. د دې نه ټول نه زیات چې کوم متاثره خلک دي نو هغه افغان کډوال دي کوم چې د افغانستان کې د طالبان حکومت راتلو نه پس دلته راغلي وي یا د هغې نه مخکې راغلي وي یا چې کوم د تیر 3 یا 3 یا 4 لسیدو راهسې دلته کې ژوند جواک کوي هغه ترې نه هم متاثره شوي. دغه باندې به هم خبره کوو. د فلسطین معامله ده د وخت کې ډېره زیاته یو د ټول مسلمان دنیا دپاره یو چیلنج جوړ شوی دی هغې باندې به خبره کوو او په دې ټولو موضوعاتو باندې خبرو. بل چې کوم سیاسي اړخ دی هغې باندې به هم وروسته پروګرام په 2 حصه کې خبره کوو. رشید صاحب را سره موجود دی. تاسو خو دې موضوع باندې اکثر خبرې خلک کوي خو اعتراضات هم پې دي. ځینې خلک وایي ټیک فیصله ده، ځینې خلک وایي دا پر د عمل کې شوې ده. نو غیر قانوني چې کوم کس دی نه د هغه لکه چرته کې په دنیا کې چې تاسو په نورو ځایونو کې مو ګورئ هغې نه پرېږدي یا هغه نه څوک ورته ځای نه ورکوي. تاسو ګڼئ چې دا فیصله صحیح ده ټیک ده ټایم په حوالې سره خاصه توګه باندې؟ سیار صاحب ستاسو دا ړومبی د پوښتنې چې دا ړومبی حصه ده د دې سره زما اتفاق دی چې په دنیا په یو وطن کې هم داسې ممکنه نه ده چې د بغیر کاغذونو د بغیر دستاویزاتو د ویزې د پاسپورټ یا د کارډ نه بغیر څوک میشته شي یا حتی چې هلته وزټ وکړي. دا صرف پاکستان دی او په پاکستان کې دا معامله چې دا ډېر وخت نه شروع ده او دا کم چې د غیر ملکیانو خلاف کم دا موجوده مهم دی. نو چونکې زموږ په وطن کې زیات په میلیون په تعداد کې افغانان غیر قانوني او قانوني دواړه دلته میشته دي نو په دې وجه باندې دا فیصله ګڼل کېږي چې دا گویا د افغانستان په ضد باندې ده. خو پاکستان دا موقف دی چې دا صرف د افغانانو لپاره نه بلکې د ټولو غیر ملکیانو لپاره ده. خو په دې خبره باندې هر څوک پوه دی چې ټارګټ د پاکستان اصل ټارګټ چې دی نو هغه افغان وګړي دي د هغې اوښکل دي کوم چې غیر قانوني افغان مهاجرین دي یا افغان تارکین وطن دي هغې پاکستان نه غواړي د پاکستان ادارې نه غواړي چې هغوی په پاکستان کې نور همدغه شان په ازادۍ سره ژوند تیر کړي او که صرف ژوند تیرولو یا صرف زموږ معیشت ته د دغې وجې نقصان رسېدو نه کیدی شي. پاکستان چې څونه 40 کاله کومه میلمستیا کړې وه نو دغه میلمستیا به جاري ساتلې وه. خو د امن و امان په صورتحال کې د افغانستان ککړ کېدل یا دغه وګړي چې کوم دي د افغانستان بعضې د هغوی د پاکستان په ترخهګرۍ کې لاسوخنه چې کومه ده نو دغه ناقابل برداشت ده. خو یو خبره زه کوم بیا کو تاسو بل سوال ته یا بل ملمه طرف ته ځای نو لاړ شئ. دا کم ټایم فریم او کومه طریقه چې پاکستان اختیاره کړې ده نو دا مناسب نه ده. دا یو خو وخت ډېر کم ورکړی شوی دی چې ته پخپله وایې چې په میلیون کې افغانان دلته میشته دي نو څنګه به په میلیونز کې دا کورنۍ چې کوم دي په یو میاشت یا په 2 میاشتو کې دننه به دوی خپل وطن ته لاړ شي. او بل د دې کوم چې د بعضې ادارو په خصوصي توګه د پولیس چې کومه رویه ده او د هغې په اړه کې چې کوم قانوني میشته افغانان دي هغوی ته چې کوم مشکلات دي نو دا
دواړه خونه چې دي دا د پاکستان دپاره د پاکستان د ډیپلوماسي دپاره د پاکستان د افغانستان سره د ورورولۍ دپاره انتهایی خطرناکې خبرې دي. دې څیزونو سره زما اتفاق نشته. ټایم فریم مناسب نه دی. نن وزیر داخله چې کوم پریس کانفرنس وکړو په هغې کې هم هغې وی چې دا ډېر چیلنجینګ دی دا ټایم فریم، او اوس چې کوم هغې یو سپیشل کیمپس یا کوم چې هولډینګ سنټرز کوم چې هغې اعلان وکړو چې د 31 اکتوبر نه پس چې کوم دی هغه به د اپریشن چې کوم دی هغه به شروع کیږي، او کوم چې غیر قانوني میشته افغانان دي چې په فوري توګه د هغې لیږل د پولې نه هغې طرف ته ممکنه نه وي، نو په دغې هولډینګ سنټرز کې به هغې ساتلي کیږي، څنګه چې په ایران کې هولډینګ یا مهاجر سنټرز چې کوم دي کیمپونه خلاص کړي کیمپونه تاسو ورته په ساده الفاظو کې کیمپونه وایي. نو دغې دپاره هم پاکستان ته ډېر زیات د هغې ته به هڅې کول پکار دي. او نن لږه شیبه وړاندې مخکې ما ته د پرایم منسټر هاوس نه پته ولګېده چې د امریکې سفیر هغه ملاو شوی دی د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ صاحب سره، او د هغې د ملاقات د ټولو نه مهمه حصه چې کوم وه هغه د افغان مهاجرین ریپاټریشن و، او په هغې کې امریکې یو وارې بیا پیشکش کړی دی چې دا کوم طریقه باندې افغانان د پاکستان نه بې دخله کیږي، که پاکستان ته مالی یا ټیکنیکل امداد پکاري نو امریکې ورته پیشکش کړی چې په دې کې هغې د نړیوالو ادارو سره انډایرکټلی او د پاکستان سره ډایرکټلی چې کوم دی د مدد کولو لپاره تیار دی، خو په دې موجوده فیصله باندې د پاکستان نظرثاني وکړي. خو داسې ښکاري سیاست صاحب چې سیکیورټي فورسز چې کوم دي هغې د هیڅ لچک مظاهره دا وخت نه کوي. د هغې وجه ستاسو په نظر سره لکه وجه خو د ټولو نه غټه چې کومه ماته ښکاري د ټي ټي پي موجودګي په افغانستان کې، او بیا په افغانستان کې د هغې د موجودګۍ سره سره چې کوم هلته سپورټ دی، او د هغې سپورټ چې بیا په نتیجه کې چې په پاکستان په سرحدي پټۍ کې کومه دراندازي کیږي مسلسل. مونږ د کورمې یا د ډماډولانو که خبره راواخلو په چترالې ودرو او تر بلوچستان او تر د تربته پورې لاړ شو، نو د پاکستان د سیکیورټۍ چې کوم چارواکي دي هغوی وایي چې موږ سره ثبوتونه دي په دې ټولو ځایونو کې چې کومه بدامني کیږي په دې 13 ورځو میاشتو کې، بلکې دا 2 کاله 1.5-2 کاله چې کله د افغان عبوري حکومت قیام راغلی دی په عمل کې، په دې دوران کې د دې وینا دا ده که د پیښور د پولیس لاین واقع ده، که د سی بي اټیک دی، که د تربت اټیک دی، که په بلوچستان کې په ژوب کې چې کومه واقع شوې ده، که په د کوهاټ او هنګو چې کومې واقعات شوي، په دې ټولو کې د سیکیورټي فورسز او د انټیلیجنس ریپورټس دا دي چې په هغې کې د افغانستان لاسوهنه ده، او په تیره د ټي ټي پي تنظیم چې ورځ په ورځ باندې نور هم خطرناک کیږي او نور هم مضبوط کیږي، او د افغانستان د اړخه دغې تنظیم ته چې کوم سپورټ حاصل دی. حتی چې دا وخت زما اطلاعات کیدی شي دا غلط وي چې د حقانی گروپ نه هم پاکستان ډېر خفه دی، د پاکستان اسټابلیشمنټ سراج الدین حقانی او دغه شان چې نور کم مشران دي هغې ته باقاعده میسج ورکړی چې د ټي ټي پي چې کوم هغې سپورټ کوي کوم ملاتړ کوي، نو دا د هغې د پاکستان چې په ماضي کې د دغې ګروپ سره کم خیر ښېګړه کړې یا د هغې ملګرتیا کړې د هغې د جواب نه دی. او قړومبي پیره موږ دا وینو چې لکه د حقانی ګروپ سره هم د پاکستان ګیلې معنې پیدا شوي دي، او د قندهاري ګروپ سره خو ستاسو ته پخپله پته ده چې د هغې نه خو د پاکستان ګیلې یا د پاکستان خفګان هغې نه ټوله دنیا خبر ده. صحیح ده. یو بریک طرف ته ځو، بیا راځو په دې موضوع باندې خبرې کوو. د پاکستان خارجه چارو ته وزارت چې کوم دی د هغې ترجمانه مونږ به د هغې نه د پاکستان چې کوم دی حوالې سره موقف دی هغه باخلو، خو پروګرام کې وخت شوی دی وړې شانتې دمې نه پس حاصل کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی دا وخت را سره ٹیلیفون د لارې موجود ہے پاکستان خارجہ چاروں ترجمانہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ. ایمبیسڈر صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دی ہے. سب سے پہلے تو یہ جو پاکستان نے ڈیسیجن لیا ہے اس پہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان کا جو غیر ملکی تارکین وطن ہے یا غیر ملکی افغان مہاجرین ہیں ان کو واپس بھیجنے کا یہ جو فیصلہ ہے یہ افغان حکومت سے کچھ پاکستان کے مطالبات تھے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے، اس کے رد عمل میں کیا گیا یہ فیصلہ. کیا آپ اس کہ اگر وہ اس پہ کمنٹ کر دیں کہ مطلب یہ واقعی اسی طرح رد عمل میں ہے یا یہ پہلے سے پلان تھا اور
پاکستان چاہتا تھا کہ مطلب غیر ملکی جو یہاں پہ موجود ہے پاکستان کے ان کو واپس بھیجا جائے؟ جی شکریہ. اس میں اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو انلیگل فارنرز ریپیٹریشن پلان آیا ہے یہ ان تمام غیر ملکی افراد پر لاگو ہوگا جو کہ یہاں پر موجود ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی دستاویزات ہیں یا ویزا نہیں ہے یا ویزا ایکسٹینشن ہے، جو بھی کسی بھی صورت میں انلیگلی پاکستان میں رہ رہے ہیں اور ان کی کوئی بھی نیشنلٹی ہو، یہ پاکستان 1 نومبر سے اس پر اطلاق کرے گا اور اس میں ان کی ریپیٹریشن کا پروسیس شروع ہوگا. یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے کہ یہ افغان نیشنلز پر فوکسڈ ہے یا یہ کہ جو افغانستان کے یہاں پر وہ باشندے جو لیگلی رہ رہے ہیں یا یہاں پر رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہیں اس پہ ان چیزوں کا اطلاق نہیں ہوگا. ایمبیسڈر صاحبہ، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ شاید اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ افغانستان کی عبوری حکومت اور پاکستان کی موجودہ حکومت کے درمیان جو سفارتی سطح پہ ایک جمود کی کیفیت ہے اور کئی معاملات پہ پاکستان کو شکایتیں ہیں افغان عبوری حکومت سے. آپ نہیں سمجھتی کہ اس قسم کے جو سخت اقدامات ہیں، آج ہم سن رہے تھے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب کو کہ ابھی جو ہولڈنگ سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ڈیڈ لائن ہے اس میں کوئی توسیع بھی نہیں ہو رہی ہے اور فورسفلی جو ریپیٹریشن ہے افغان سٹیزنز کا اس کا عمل شروع ہوگا. تو نہیں سمجھتی آپ کے آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے سفارتکاری اور افغانستان میں اپنے گڈ ول کو برقرار رکھنے میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جی ہم اس معاملے پہ یہ چیزیں دونوں باتیں بڑی کلیئرٹی ہے. ایک تو یہ کہ جس طرح کہ آج وزیر داخلہ نے اناؤنس کیا، ہماری پالیسی کا اطلاق 1 نومبر سے ہو رہا ہے، اگلے ہفتے بدھ سے، اور اس میں تمام نیشنلٹیز پہ اپلائی ہوگا بشمول افغان نیشنلٹیز پر. اس میں جس طرح سے میں نے پہلے کہا، یہ افغان ریفیوجیز جو ہمارے مہمان ہیں، جن کو ہم نے پناہ دی ہوئی ہے، جن کے پاس رجسٹرڈ دستاویزات ہیں، یہ ان پر اپلائی نہیں کرے گا. اور اسی پیرائی پر ہم افغان حکام کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی ملک ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے افغانستان ہو یا کوئی اور تیسرا ملک ہو، کوئی ملک نہیں چاہے گا کہ ان کے باشندے، ان کے شہری کسی اور ملک میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہوں اور اس ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہوں. اچھا، اسی سلسلے میں ہماری بات چیت افغان حکام کے ساتھ جاری ہے. اچھا، انہوں نے افغان جو عبوری ان کی حکومت ہے ان کی طرف سے کوئی ہائی لیول پہ کوئی آپ سے کانٹیکٹ کیا گیا ہے، مطلب پاکستان سے سفارتی سطح پہ؟ تو وہ چونکہ کچھ مختلف فورمز تھے ان پہ انہوں نے باقاعدہ کہا بھی ہے کہ ہم نے ان پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے مگر پاکستان کی طرف سے کوئی مثبت رسپانس نہیں آیا ہے. جی ہماری ان کے ساتھ بات چیت بالکل جاری ہے. ہمارے دونوں سفارت خانے بھی اس ایک اچھا چینل ہے. اس کے علاوہ ابھی 2 ہفتے پہلے ہمارے وزیر خارجہ کی افغانستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ چائنا میں ملاقات ہوئی تھی جہاں پہ یہ مسئلہ ڈسکس ہوا اور ہماری سائٹ نے ایکسپلین کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں ایکسپلین کرنے میں اب اپنی پوزیشن کہ یہ تمام افغان باشندوں پر لاگو نہیں ہے. نمبر 1 یہ ریفیوجیز پر اطلاق نہیں ہوگا. نمبر 2 اور نمبر 3 یہ کہ یہ صرف افغانستان کے نیشنلز کی بات نہیں کر رہے، ہم تمام انلیگل فارنرز کی بات کر رہے ہیں جو یہاں پر مقیم ہیں اور پاکستان کے لاز کی خلاف ورزی میں یہاں پر رہ رہے ہیں. ساری دنیا میں اگر آپ امیگریشن لاز کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ویزا اوور اسٹے ہو یا آپ غیر قانونی طور پر وہاں پائے جاتے ہیں تو وہاں کے لاز حرکت میں آتے ہیں اور آپ کو یا فائنز ہوتے ہیں یا قید ہوتی ہے یا ڈپورٹیشن ہوتی ہے. تو ہم بھی اپنے قوانین کے مطابق اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں. جی ایمبیسڈر صاحب، آپ کی بات سے تو یہ کلیئر ہو گیا کہ
دفتر خارجہ اور جو پاکستان کے ذمہ دار سیکیورٹی ادارے ہیں اس بات پہ وہ قائم ہے کہ یہ آپریشن ہر صورت کمپلیٹ کیا جائے گا. اس بات کو تو ہم مان لیں گے. مشکلات تو اپنی جگہ پہ. ایک تو ہمیں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا دفتر خارجہ یا فارن آفس کے لیول پہ یا وزارت داخلہ کے سطح پہ ویزا رجیم اسپیشلی افغانستان کے لیے کوئی اسپیشل ویزا رجیم یا لانگ ٹرم ویزا جو کاروباری شخصیات ہے افغانستان کے جن کے یہاں پہ کاروبار ہے ان کے لیے کوئی اسپیشل انیشیٹو یا اسپیشل ویزا رجیم قائم کرنے کی کوئی تجویز زیر غور ہے؟ اور دوسرا یہ ہم آج آپ کے علم میں یہ بات آئی ہوگی کہ امریکی سفیر ملے ہیں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب سے، اور جو پرائم منسٹر ہاؤس سے پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس میں بھی افغان مہاجرین کے معاملے کو امریکہ نے پاکستان کے ساتھ اٹھایا ہے. تو اس کا جو ایک پریشر بلٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اور تیسرا اس کا ایک پہلو جو اقوام متحدہ کے ادارے ہیں اسپیشلی UNHCR وغیرہ وہ آفر کر رہے ہیں کہ پاکستان کو مزید فنڈنگ کی مزید سہولتیں دینے کے لیے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پاکستان اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کرے. اس حوالے سے یہ تین پہلو ہے. آپ اس پہ تھوڑا سا آپ کے کمنٹس اگر ہو جائے تو ہماری سب سے پہلے تو UNHCR کا جو رول ہے وہ ان کیسز میں ہے جہاں پر لوگ افغان ریفیوجیز ہیں جو رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں، یہ ان پر اطلاق ہوتا ہے. UNHCR کا اطلاق غیر قانونی طور پر رہنے والے انڈیویجولز پہ نہیں ہوتا، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے کہیں اور ہو، یہ ان کے مینڈیٹ کا حصہ ہی نہیں. بالکل صحیح. تو یہ ایک اس پہ ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے. UNHCR کا نہ اس میں رول ہے نہ ان کی جو اس میں بات ہے اس میں کوئی وزن ہے. سیکنڈلی جو افغان ریفیوجیز کی بات ہے اس پر ہم نے کلیئرٹی دے دی ہے کہ پاکستان افغان ریفیوجیز کو ابھی ہوسٹ کرتا رہے گا اور UNHCR کے ساتھ مل کر اور افغان حکام کے ساتھ مل کر ان کی واپسی کا ایک لائحہ عمل تیار کرے گا. وہ ایک سپریٹ پروسیس ہے، وہ اس پالیسی سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تیسری چیز جو آپ نے بات کی جو تیسرے ملکوں میں ٹرانسفر کی بات ہے، اس پر پاکستان نے جس دن سے 2021 اگست 2021 سے بہت فیسیلیٹیٹ کیا ہے ان افغان نیشنلز کو جو کسی تیسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں اور وہاں کے ملک ان کو ویزا دے کر ان کو امیگریشن یا ان کو وہاں پر بلا سکتے ہیں. تو ہماری تو ان تمام ممالک سے یہی درخواست ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں، آپ جلد سے جلد ان افراد کے ویزاز کا بندوبست کریں، اور اگر کوئی ڈیلے ہے وہ پاکستان کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ بڑا ضروری ہے کہ اگر اس طرح کے کنسرنز ہیں تو وہ ان ایمبیسیز کو جلد سے جلد ان کے ویزا کیسز پروسیس کرنے ہوں گے تاکہ ان افراد کو اپنے ملک لے جائیں، پاکستان میں ان کے انلیگل سٹے کو سینکشن نہ کریں. اچھا ایمبیسڈر صاحب، ایک اور بڑا اہم ایشو ہے وہ فلسطین کا ہے. پاکستان سمیت جو ہے جو مسلم ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے پہ کوئی جو خاص کر یہ سیز فائر کا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ ابھی فوری جنگ بندی ہو جائے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل کا جو فورم ہے، جو سب سے بڑا فورم ہے، وہ بھی ناکام ہوا ہے. ابھی تک کوئی اس طرح کی سیز فائر میں خاص طور پر پاکستان نے OIC کا اجلاس بھی بلایا ہے. ایسے لگتا ہے جو پاکستان سمیت جو اسلامک ممالک کا موقف ہے وہ اس میں کوئی اثر نہیں ہے، یا اس کو سنا نہیں جا رہا، یا اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا، یا وہ ناکام ہے. ہم اگر اوور آل دیکھیں یہ پورے دنیا میں ابھی جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کا ایک سب سے بڑا کنسرن ہے کہ مطلب اتنا ایک ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ فلسطینیوں پہ، اور اس کو روکنے کے لیے کوئی فورم نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے. آپ خود سفارتکار بھی ہیں وزارت خارجہ کی ترجمہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا اس وقت ایک ایسا لائحہ عمل طے کرنا چاہیے؟ پاکستان ایسے معاملات میں بہت کلیدی کردار ادا کرتا ہے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے کنوین کیا OIC کے ایگزیکٹو کمیٹی کے فورم کو. تو کیا کرنا چاہیے اس مسئلے کو؟ کیسے امیڈیٹلی یا ایمرجنسی بنیادوں پہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ جی، اس میں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو فلسطین میں صورتحال ہے، غزہ کا محاصرہ ہوا ہے اور وہاں پر
لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے اور کوئی ہیومینیٹیرین اسسٹنس ان کو صحیح طریقے سے مل نہیں رہی ہے. اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اسرائیل پر عائد ہوتی ہے. یہ ان کو پاکستان کی طرف سے OIC کی طرف سے عرب لیگ کی طرف سے بار بار ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ آپ سیز فائر کریں. یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے کہ وہ اس طرح کی آوازوں پر کان نہیں دھر رہے اور غازہ میں اپنا ایک جو ظلم کی سچویشن ہے اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. اس میں سب سے اہم رول جنگ بندی کا سب سے اہم رول انٹرنیشنل سسٹم میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا ہے. اقوام متحدہ نے ایک اس کے چارٹر کے مطابق ایک ذمہ داری دی ہے UN سیکیورٹی کونسل کو کہ وہ اس طرح کے کیسز میں سب پیس اینڈ سیکیورٹی کا عمل درآمد کریں. اور ابھی تک بہت ہی ایک افسوسناک بات ہے کہ ابھی تک سیکیورٹی کونسل اس چیز میں ناکام ہوئی ہے اور انہوں نے سیز فائر تک کی ڈیمانڈ نہیں کی ہے. اس لیے اب جو آج UN جنرل اسمبلی کا ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے وہ ہمیں اس سے بڑی امیدیں ہیں. وہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کی آواز ہوگی. ہم امید کرتے ہیں کہ UN جنرل اسمبلی کی طرف سے ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئے تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک میسج اسرائیل کو بھی جا سکے اور اسرائیل کے حامیوں کو بھی جا سکے کہ یہ جنگ بندی بہت ضروری ہے اور جو غاصب فورسز نے غازہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے اس کو ختم کرے اور وہاں پر ہیومینیٹیرین سچویشن کو امپروو کرنے میں اپنا رول ادا کرے. بہت شکریہ ایمبیسڈر ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ اپنے ٹائم دے. بہت شکریہ. کتن کو یو دمی طرف ته ځو تاسو اورید د پاکستان چې کوم د خارجه وزارت ترجمان او د هغې موقف افغانستان سره چې کوم صورتحال دی خاص کر دی وخت چې کوم پاکستان ډیسیژن دی چې را فیصله کړی چې کوم تارکین وطن دی غیر قانوني افغان دی او کاغه نور نیشنلټیز والے دی باوجود د دې خبرې چې د افغان علاوه نور نیشنلټیز خلک چې کوم دی هغه مونږ نه دي کتلی چې د هغې کې څوک تر اوسه پورې پاکستان وکاږلی دي یا ورته نوټس ورکړی دی یا داسې د هغې د ریپیټریشن عمل شروع شوی دی. خو افغان چې کوم غیر قانوني توګه باندې دلته کې میشته دي د هغې خلاف د هغې واپس چې کوم خپل وطن ته تګ دی هغه روان دی. یو دمې طرف ته ځو واپس راځو پروګرام روان دی. زموږ پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی دویمه اهمه موضوع چې کوم دی هغه د نواز شریف واپس پاکستان ته راتګ او د هغې نه پس د پاکستان سیاسي منظرنامه چې کوم دی دا تیزۍ سره بدلیږي. رشید صاحب ډېر فاسٹ ټریک باندې ریلیف لګیا دی میا صاحب ته میلاویږي. تاسو خو سره اتفاق نه کوئ چې هغه به وزیر اعظم نه خو خو داسې اشارې میلاویږي چې کیدای شي وزیر اعظم هم ډېر زور جوړ شي الیکشن وشو او دا لوبه چې کومه طرف ته روانه ده نو د نواز شریف چې کوم یا د هغه د جماعت چې کوم سوچ نو د هغې نه زیات په فاسټ ټریک باندې روانه ده. زمونږ او د څېړنکارو خو دا خیال و چې دی به صفا سوتره کوي پویتر کوي به خو په دې کې به یو څو میاشتې لګي. خو دا نن چې موږ د نیب کومه رویه په اسلام آباد های کورټ کې ولیده یا د هغې نه وړاندې چې په توشخانه کیس کې په احتساب عدالت کې د هغې کوم موقف و نو هغې نه اندازه دا لګي او لږه شیبه وړاندې ستاسو په علم کې دا خبره راغله چې د هغه د اپیلونه چې کوم سماعت بحالی چې کوم درخواست و هغه هم منظور شو. نو هغې کې څه وجه اوس نه ده پاتې ځکه چې د احتساب چې کوم بیرو ده د هغې پراسیکیوټر جنرال نن عدالت ته وویل چې یاره مونږ یو څیز هم نه پرسو کوو یا پوش کوې نه. نو زما په خیال دا اوس د یو څو ورځو خبرې دي چونکې عدالتي کاروایي ده زه په هغې باندې زیات بحث نه کول غواړم. خو ښکاري داسې د نیب د رویې په نتیجه کې موږ دا ویلی شو چې ان قریب العزیز او ایون فیلډ کیسونه چې کوم دي هغې به د نواز شریف خلاف ختم شي غټ ریلیف ورته میلاو شي څنګه چې په توشخانه کې ورته میلاو شوی دغه شاندا کیسونه هم چې کوم دي نو څونه په تیزۍ کې جوړ شي نو د هغې نه په ډبل تیزۍ کې به ختمېږي. صحیح ہے. نعیم حیدر پنجوتا سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا سر بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ سوال تھا میرا جو پہلا سوال ہے کہ آج جو نواز شریف صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس لگا ان کے مطلب اپیل بحالی
کے حوالے سے جو آج کارروائی تھی سارا دن، اس میں جو نیب کا رویہ تھا، جو ان کا موقف تھا، اس پہ اگر آپ کمنٹ کر دیں، آپ کو لگتا ہے یہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے سارا کچھ، اور یہ باقی کیسز میں بھی ان کا یہی موقف ہوتا ہے؟ عام طور پر کبھی آپ نے دیکھا ہے اس طرح کا موقف ان کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ہر روز کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ دورہ انصاف کا نظام پاکستان چل رہا ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کی ضمانتیں ان کا معاملہ ہو تو روزانہ جج صاحب چھٹی پر ہیں، جج صاحب اویلیبل نہیں ہیں، پروسیکیوٹر اویلیبل نہیں ہے، اور یہی نیب آگے کنٹیکٹ کرتا ہے، اور وہ کنٹیسٹنگ ہوتی ہے عمران خان صاحب کی درخواستوں کے اوپر، فیصلے محفوظ کر لیے جاتے ہیں، فیصلے سنائے نہیں جاتے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ نیب خود ہی آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی طرح کی گرفتاری کے لیے کوئی چیز چاہیے. اور ایک طرف اگر دیکھا جائے تو وہی عمران خان صاحب کے حوالے سے نیب نے کل یہ بیان دیا ہے کہ موجود ہیں. اور دوسرے نمبر پر بشرا بی بی جو عمران خان صاحب کی ایسی ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ طور پر 5 سال نوٹس بھیجے، اور عمران خان صاحب کو بھی اسی طرح سے کو نئے والے کیس میں انہوں نے اغوا کی. یعنی کہ آپ نیب کا رویہ دیکھیں کہ ایک بندہ ضمانت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کرتا ہے اور بایو میٹرک کمرے سے اسے اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن آج بایو میٹرک کمرے سے اٹھایا گیا، بلکہ بایو میٹرک تو آپ کو پتہ ہے وہ پہنچ گئی وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو کسی جگہ پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ریزسٹنس ان کے لیے آئی ہو، بلکہ ایک پوری سہولت دے کر انہیں اس تمام کیسز سے نکال کر وزیر اعظم بنانے کے لیے پوری کوشش وہ کیا کہتے ہیں کہ نظر آ رہی ہے کہ وہ سارا کیا جا رہا ہے. جی پنجوتا صاحب، یعنی آپ اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، اور ان کی راہ میں جتنی بھی قانونی رکاوٹیں تھیں یا آئینی رکاوٹیں تھیں وہ خود بخود دور ہوتی جا رہی ہے؟ آپ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں ذرا بھی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بننے جا رہے ہیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بنے، لیکن بات یہ ہے کہ جس نے بھی آنا ہے ووٹ سے آنا ہے. آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی میری جیل کے اندر، اور میں نے بڑا واضح طور پر انہیں جب بتایا تو انہیں پہلے ہی پتا تھا کہ کس طرح سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہائی کورٹ اور پورا نظام جو ہے آگے پیش کیا ہے. CCPO صاحب سلوٹ مار رہے ہیں اور پوری اسٹیٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سہولت کاری کر رہی ہے. تو انہوں نے بڑا کہا کہ یہ بالکل لنڈن پلان تھا، یہ لنڈن پلان کے اوپر جو لنڈن ایگریمنٹ کیا گیا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل تھیں. آج آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ نواز شریف اسرائیل کے حوالے سے کوئی بیان دے رہا ہو، کیونکہ انڈیا ہو، امریکہ ہو، یہ اسرائیل ہو، یہ سارے ایک ایجنڈے میں ہیں. تو یہ بیسیکلی امریکہ کے چندوں پر ہی دوبارہ سوار ہو کے آنا چاہتا ہے، جو اس کا مقصد تھا، اور اسی طرح سے انہوں نے اپنا صاحب اگر وہ اسرائیل یا فلسطین کے اسرائیل کے خلاف یا فلسطین کے حق میں بیان نہیں دے رہے، لیکن ایک اچھی بات جو ان کی آمد کے بعد نوٹ کی گئی وہ عمران خان کے خلاف بھی نہیں بولے ہیں، وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف بھی نہیں. بات یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے نا وہ تقریر کی حد تک تو انہوں نے بڑا کہا کہ میں نے عمران خان کے خلاف نہیں کرنے جا رہا، انتقامی کارروائی نہیں. تو پھر کیوں ان کے نون لیگ کے سارے جو ان کے ہیں رہنما وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے صرف ان کے پاس عمران خان کا ہی ٹاپک ہے، کبھی 9 مئی کی بات کریں گے، کبھی توشہ خانہ کی کریں گے، کبھی کوئی کریں گے. آپ سارے پروگرام ان کے اٹھا کے دیکھ لیں جی. اور مریم ہو یا کوئی بھی ہو، نواز شریف بھی آپ نے دیکھا تھا تو دبے لفظوں میں کبھی تصویر کی بات کرتا تھا، کبھی ناچ گانے کی بات کرتا تھا کہ یہی خواتین آ کے ڈانس کرتی تھیں، اور یہی کہتا تھا کہ معیشت جو ہے تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، ہم نے پاکستان کو اس جگہ پر لے کے جانا ہے. تو وہ کیا حق میں باتیں کر رہا تھا عمران خان کی؟ تو نام لے کر بھی وہ یہ چاہ رہا تھا کہ کرٹیسائز جو ہے اس کے اوپر جو بجلی کے بل انہوں نے دکھائے، کیا انہوں نے کوئی روڈ میپ دیا کہ نیکسٹ پاکستان کے اندر نو نکاتی پلان انہوں نے اکنامکس کی بحالی کے لیے بھی دیا ہے؟ لیکن پنجوتا صاحب، آپ عمران خان صاحب سے ریگولر ملتے ہیں، ہم یہ سمجھتے بحیثیت پاکستانی شہری کہ مفاہمت کی کوئی راہ نکالنی چاہیے، جو قید ہے بے گناہ قید ہے، عمران خان صاحب کو بات کرنی چاہیے، نواز شریف صاحب سے، PDM کے لوگوں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. عمران خان صاحب کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ کیا کوئی بات آپ کی ہوئی ہے؟ کیونکہ جب جو جیل نہیں گئے تب تو کوئی لچک نہیں آتی ان کے رویے. خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ جس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جس طرح سے پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہے، یہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ
الیکشن کے حوالے سے ہمیشہ خان صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کیوں نہیں ٹائم کے اوپر کروائے جاتے. کیا نواز شریف نے الیکشن کی ایک دفعہ بھی بات کی اپنے جلسے کے اندر اگر اتنے یہ ملک کے خیر خواہ تھے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ بے گناہ قیدیوں کے حوالے سے عمران خان نے کیا ان سے جو ہے وہ ان کے گھٹنے پکڑنے ہیں تو تب انہوں نے بے گناہ لوگوں کو چھوڑنا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ملک کے اندر انصاف اور یہ ہماری قوم ہے اور ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، تو ماں اور بہنوں کو بے گناہ جو ہے وہ اندر رکھنا ہے، یہ ان کا اصول ہے. اور اس کے اوپر عمران خان ان سے ترلے کرے کہ بے گناہ لوگوں کو باہر نکالو. سسٹم کیوں خاموش ہے؟ عدالتیں کیوں خاموش ہیں؟ عدالت کو جو ہے عدالتوں کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، اور ان کو بھی یہ جو سیاست کرنے کی طرف جا رہے ہیں کہ جناب ہم بنیں گے اور ہم ملک کو ٹھیک کر دیں گے، پہلے بے گناہ لوگوں کی تو باتیں کریں، فلسطین کے اوپر تو بات کریں کہ فلسطین والی جنگ نہیں ہے. بالکل یہ بڑا واضح نہیں، بالکل وہ اس پہ بات ہونی چاہیے. پنجوتا صاحب آپ کی موجودگی سے جو میرا آخری آپ سے ایک کویسچن ہے کہ ایک تو جو میں نے مفاہمت کی بات کی ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان، اسپیشلی پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی راہ آپ کو نکلتی نظر آ رہی ہے؟ اور جس طرح کل آپ نے بھی سنا ہوگا صدر پاکستان جو ہے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، ان کا تو یہ کہنا کہ سب کچھ جو لوگوں کو اٹھوایا جاتا ہے اور جن لوگوں کے ایمان بدل کے ان سے پریس کانفرنسیں کروائی جاتی ہے یہ نگران حکومت کر رہی ہے. کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نگرانوں میں اتنا دم خم ہے کہ وہ پریس کانفرنسیں کروا رہی ہے لوگوں سے؟ سر مجھے یہ پتا ہے عمران خان تو اٹھا نہیں رہا، نہ ہم کوئی وکیل اٹھا رہے ہیں. اس کے اوپر عدالت کو بڑا سٹینڈ لینا ہوگا اور یہ سلسلہ بند ہونا ہوگا. ہم نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، اسی درخواست کو لے کر گئے ہیں، اور بنیادی حقوق کی جو ہے پابندی یا بنیادی حقوق کا خیال جو ہے اس کی حفاظت جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے اس کی بحالی کرنی ہے. ادروائز اگر دیکھا جائے تو نگران حکومت ہو یا کوئی بھی ہو تو کسی کی بنیادی حقوق طلب نہیں کر سکتا جو کہ آئین پاکستان دیتے ہیں. لیکن یہاں پر بے گناہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، پریس کانفرنس کروائی جاتی ہیں، پارٹیاں چینج کروائی جاتی ہیں، ایک آپریشن کا. بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہے، خان صاحب کے وکیل ہے ذاتی، اور اغا موږ سره هغه خپل موقف ورکو او نن هم د عمران خان صاحب سره ملاقات کړو. نو عمران خان تاسو یو بل څیز نن د دې یو بل ترجمان یې جوړ کړ کوم چې په خپل وکیل دی معظم بټ، هغه هم په خپل وکیل دی او هغه یو بل ترجمان جوړ کړ. نو تاسو لګي چې د راتلونکي انتخابات کې به د هغې وکیلانو سره به ټول ټیکټونه د پیښور د وکیل چې کم دی نه هغې ترجمان جوړ کړه. زه خو د پیښور معظم بټ پیژنم او د چې کوم وکیل دی خو هغه یې جوړ کړي، خو او د پاکستان تحریک انصاف کو هغه وکیل جوړ شوي، نو هغه خو ما ته پته نشته چې په کم میرټ باندې به جوړ شوي، ځکه چې د هغه همیشه تعلق چې کوم و هغه د مسلم لیگ قاف سره پاتې شوی او د دې نه مخکې د مسلم لیگ سره هم د هغې دغه خو بهرحال دا د پارټۍ کو هغه معظم بټ وي، نو زه په هغې هکله باندې څه نشم ویلی. خو د پنجوتا صاحب خبرو ته زما خیال و چې د مفاهمت څه لارې طرف ته بیا هم پاکستان تحریک انصاف څه واضح اشارې نه ورکوي. ګرچې پرون د صدر پاکستان چې کومه انټرویو چلېدلې په هغې کې هغې ویلي او همدغه خبرې په ګوته کړې چې د بچاو لار یوه ده، هغه همدا ده چې سیاسي جماعتونه د ډایلاګ وکړي او سیاسي جماعتونه د یو بل دپاره د ټالرنس لیول سیوا کړي. په بل طرف ته که مونږ ګورو دوی هم نن هم ملاو شوي د عمران خان صاحب سره، ما ته همدغه پوښتنه کوله چې عمران خان صاحب د مفاهمت دپاره تیار دی او که نه، خو هغه د دې سوال ما ته تسلي بخش جواب ما وانه اورېدو د هغې د خولې نه. خو زما په نظر باندې لار هم یوه ده او د بچاو لار، د سیاست د بچاو، د پارلماني نظام د بچاو، چې دا ټول جماعتونه به د یو بل سره خبرې اترې شروع کوي، څنګه چې چارټرډ اف ډیموکراسي شوي وه چې په هغه انداز کې به دوباره چې کوم جماعتونه دي د خپل ماضي یا د حال چې کومې دشمنیانې دي هغه به ختموي او یو بل له به لاس ورکوي. ګینې د دوی ټولو سیاست په داو دی، د ځینې خلکو سیاست خو ښه ټیک دی. میا صاحب ته چې کله د عمران خان چې کوم دی د میا صاحب په پوزیشن باندې و نو هغه وایي زه چا سره نه کښېنم، ځکه چې هغه وخت کې د هغه معاملات برابر وو
او هغه سره اقتدار چې نوم مو ورسره پته وته چې اقتدار مال را روان دی نه نو چې اسمیا صاحب له اقتدار را روان دی نه هغه ته څه پکاري چې هغوی زما څه کار چې عمران خان سره خو د هغه دغه سوچ خو بیا دا لیډر نه دی تاسو ته لګي چې دغه نه بدل سوچې دی پکار دا چې شي زه هم چې دا ملک څوک بچ کول غواړي دا پارلماني نظام څوک بچ کول غواړي نو د مفاهمت او د یو بل د لاس د نیولو نه علاوه بل څه لار نه د پاتې او نواز شریف صاحب خو په څلورمه پیره هغه غواړي چې زه وزیر اعظم جوړ شم په کوم انداز کې هغه راشي او په کوم انداز کې وباسي دا څلورم وار دی چې د ملک نه جلاوطن د ټولو نه زیات د دې څلورم نه تاسو خبره کټ کوم خو لکه د دې څلورو ځله تلو راتلو نه دا ثابتېږي یا درې ځله تلو راتلو نه دا ثابتېږي چې د ټولو نه زیات کمپرومایز نواز شریف کړی دی بالکل له ټولو نه زیات وزیر اعظم هم دی پاتې شوی ټولو نه زیات آرمي چیف لګولی هم د دي ټولو نه زیاتې لرکړي هم د دي د ټولو نه زیات چیف جسټس لګولی هم د دي د ټولو نه زیاتې لانجې ورسره جوړې کړي هم د دي د ماضي چې کم ماضي ده نو هغه خو غیر لچکداره ده په هغې کې خو چې کله مسلم لیگ نون په اقتدار کې راغلی دی نو بیا د انتقام او بیا د زور زیاتۍ کم یو سوچ وي د مسلم لیگ نون نو هغه همیشه موږ په تیر وختونو کې لیدلې خو په راتلونکي کې هم دغه رویه اختیار که زه درته وایم چې دا به بیا ډېر لانګ ټرم دپاره دی نشي چلیدی مخکې خو بیا 2-3 کاله ورکړه اوس عوام هم دی یو کال نیم د ده سره دی او هغې کې ډومبی کار دته دا دی چې معیشت ټیک کول دی ګوره معیشت باندې خو نواز شریف صاحب سره زه هغه خو داسې مسله ده چې هغه به په خپله هم کوشش کوي هغه چې کله هم راغلی دی کوشش یې کړی دی چې زر معیشت دې وخت کې خبره دا ده چې په څلورم ځل راغی نواز شریف کې دې ځل له داسې سو شو چې هغه به وایي چې نه زه د ماضي کې چې زه څنګه یو ځل یې دا ویلي چې زه اوس نظریاتي شوم هغه موږ ته پته ولګېد نظریات ټول لړله نو اوس داسې سو شو چې لکه میا صاحب به دې ځل بدلي د ماضي نه ګوره دې کې داسې ویل کېږي چې باقاعده لیکت پړت پکې شوی دی دې کې داسې خبرې هم کېږي چې غیر ملکي قوتونه چې کوم دي هغه پکې هم ګارنټر یو وارې بیا جوړ شوي دي دا په کم سرعت او په کم انداز کې چې نواز شریف ته ریلیف ملاویږي نو دا یو منطقي یا یو نیچرل پروسس نه دی نو دغه شان کو چېرې دا واقعي په یو کمپرومایز باندې څنګه چې د پنجوتا صاحب ووایي چې دا د لندن پلان یو حصه د لندن دا ډومبی پلان نه دی چې په لندن کې جوړ شوی په 2017 کې او په 16 کې هم هلته یو لندن پلان جوړ شوی او کم 2 کزنز چې به یادېدل یو خو په جیل کې دی او یو په کینیډا کې اوس ناست دي نو هغوی هم دغه شان یو پلان جوړ کړی او نواز شریف صاحب د تیارې کرسۍ نه کوز کو عمران خان صاحب ته لار اواره کړه خو که بیا هم داسې کیږي څنګه چې په ماضي کې شوی او نواز شریف صاحب خپله رویه نه چینج کوي د مفاهمت لار نه دغه کوي هغه نه پیپلز پارټي دا وقفه ده جے یو آی چې کوم ده هغوی ورسره ډېره ګرمجوشي نشته دغه شان پی ټي آی سره خو د هغوی کلاو دشمني ده که چېرې د دې جماعتونو سره هغه مفاهمت نه کوي نو ماته نه لګي چې بیا به دې لکه د ده چې کومه ایکسپرټي تصور کېږي چې د ملک معیشت ټیک کولی شي یا د پاکستان په سیاست کې استحکام راوستی شي دغه خوب به بیا خوب پاتې کېږي او مخکې چې د 2-2.5-3 کاله به تېرول نو دې پېرې به کال هم ډېر په ګرانه تېروي خو فرض که دې لاول خو بیا دې وزیر اعظم جوړېدو کې بیا هم زه په خپله خبره باندې قایم یم که دې مفاهمت نه کوي او دا نمونه چې د په لندن کې په آخر ورځو کې کم چې راتګ نه لږ د وړاندې کم نمونه اخیستي وو هغه نمونه یې بیا دوباره په خوله باندې راوسته نو ماته نه لګي چې دی بیا د اقتدار په کرسۍ باندې نه ورشي صاحب که وزیر اعظم په خپله نه جوړېږي او د هغه د جومات یو کس وزیر اعظم جوړېږي نو اختیار خو بیا هم خلکو ته پته چې د چا سره به چې میاں نواز شریف په خپله د پی ډي ایم چې کله حکومت و هغه اختیار د ده سره او نو زه د ایون د معاشي د پلان یا د معاشي بحالی چې کوم ایکسپرټیز د په هغې باندې زما شک دی دا 14 میاشتې اسحاقدار و که نه هغه اوس دوباره به هم چې نواز شریف ژوندی وي او د نواز شریف حکومت وي نو اسحاقدار کو وزیر خزانه وي او که نه نو معاشي پالیسۍ به د اسحاقدار په منظورۍ باندې تیارېږي نو په دغه 14 میاشتو کې هغه کومه توره وکړه چې په راتلونکي وخت کې چې اوس نور هم حالات پاکستان ته خراب شوي د یو جنګ په ځای باندې په دنیا کې 2 غټ جنګونه روان دي دنیا تا څه کوي چې تا له به رامنډې وهي که میډل ایسټ دی او که یورپ دی او که مشرق دی هر سړی په خپلو خولو
کې ډوب دی نو ماته نه لګي دا ګوره چې تا ته به بیروني قوتونه راشي او تا به ډېر لکه تاله به جیب د ډالرو نه ډک کړي داسې نه ده ته په خپله خپل کور صحیح کې په خپله به د سیاسي جماعتونو سره مفاهمت کې د ادارو سره چې کوم دا د هغوی سره به یو ورکینګ ریلیشن جوړی اوس ته د ګوره موږ د افغان مهاجرینو دا خبره کوله کو په دې یو فیصله کې نواز شریف صاحب پکې خودا اسټابلیشمنټ ته نو ستا څه خیال دی چې اسټابلیشمنټ به پرېږدي بیا مخې ته نه پرېږدي که نه دا خو د هغوی دا یو چې د هغوی د معاشي کم د هغوی یو طریقه کار دی یا اس آی ایف سی چې کوم هغوی جوړه کړې ده او په هغې په تحت باندې چې کوم کارونه روان دي د سمګلنګ روتام د ګرین پاکستان انیشیټیو د چین سره تعاون د سی پیک د بی آر آی دا ټول څیزونه چې کوم دي که په دې کې یوې خبرې تم نواز شریف نه وکړو نو بیا به په میاشتې نه لګي دا خو بیا داسې نواز شریف پوی لکه انوار الحق کاکړ په شان منتخب ګوره یوازې نواز شریف نه دا وخت کم یو غټ سیاسي لیډر دی بشمول د عمران خان بشمول د آصف زرداری بلاول بټو مولانا فضل الرحمان سراج الحق امل ولی دا ټول ورته زه یادوم دې کې کم یو داسې یو کس دی چې هغه منتخب کاکړ جوړېدو ته نه دی تیار ته ماته یو کس ووایه دا خبره ټیک ده صرف کاکړ سے په یو بل طریقه باندې راغلی دی او دوی به په انتخاب په لاره دی وي چې مونږ راولی بس د هغې یو ډونک په جوړ شي خو مسله هم بیا هم دا هغه چې هره طریقه هر څوک راځي هغه به مفاهمت کوي هغه به د یو بل لاس او مټې مضبوطوي کو داسې هغه سولو فلایټ څوک هم کوشش کوي نواز شریف نه که نلسن منډیلا هم د امراض ژوندی کو کې دی نو دا مسلې هغه په یوازې نشي حل کولی پیپلز پارټۍ په دې معامله باندې وایم چې یو څو خبرې وکړو پیپلز پارټۍ چې دا کومه غوبل جوړ کړی دی اصل وجه څه ده ګوره پیپلز پارټۍ خو مخکې ما تاسو سره دا خبره مونږ ډسکس کړې چې د پیپلز پارټۍ اصل مسله د هغوی د مقبولیت ته یوه او دویمه خبره دا ده چې تاڼهدار ماما چې دی هغه بل طرف ته د هغه جوکاو بل طرف ته دی هغه نواز شریف سره نږدې دی او پیپلز پارټي هم دغه غوښته او هغوی هم په دې تمه باندې وو چې ګینې دې پیرې چې د هغوی ملګرتیا چې کوم ده د اسټابلیشمنټ په لومبی پریارټي هغوی نواز پیپلز پارټي داسې نه ده چې مکمل یې د سین نه آوټ کړې ده د هغوی سره عوامي تایید او سپورټ هم شته خو د هغوی خپل پاکټس دي په سند کې ورته مشکلات دي ما دا وویل چې مسلسل هغوی هلته په حکومت کې پاتې شو دا د مراد علي شاه صاحب حکومت د دې نه مخکې چې کوم د پیپلز پارټۍ حکومتونو هغوی په سند کې ډیلیور نه کړه او بل د سند منډیټ چې کوم دی هغه ډیر زیات سپلټ شو لاول پیپلز پارټۍ مات کو د هغې نه مخکې ایم کیو ایم مات کړی اوس یو وارې بیا پکې ایم کیو ایم ان کوي اوس قوم پرست چې کوم سندي جماعتونه دي د هغوی یو الاینس دی جی ډي اے یو فیکټر دی پی ټي آی خو درته ما وویل چې هغوی خو الریډي ډیمیج کړي ښارونه نیم منډیټ د پی ټي آی اخیستی نیم منډیټ د ایم کیو ایم اخیستی بیا د جی ډي اے مسله ده د ذوالفقار مرزا غوندې خلک چې کوم دي علاقایي مسلې دي بیا پکې جی یو آی چې کوم دی هغه پکې ورننوتی که د هغوی سره یو داسې انډرسټینډینګ وشي چې ټیک د بس سند به تاسو ته میلو شي نو بیا وفاق کې زما په خیال هغوی خو غواړي غټه حصه او بیا به په دغه باندې رضا کېږي د هغوی سره خدشه هم دغه ده چې سند د هغوی د لاس د لاړ نه شي ځکه چې نواز شریف راغی نو دا ممکنات ډېر کم پاتې دي چې په پنجاب کې به پیپلز پارټي چې کوم دی غټ پارلیماني جماعت په ثابت شي دا د 1985 نه پس دا معجزه چرته هم نه ده شوې عادل شادیب صاحب را سره په لاین دی که تاسو سره بالکل هغوی به ډېرې ښې خبرې وکړي تاسو جی السلام علیکم عادل بھائی وعلیکم السلام صافی صاحب تاسو ډیره مننه سیال شاه صاحب هم موجود دی دا سیاسي شخړه چې کومه روانه ده د مسلم لیگ دا راتګ د پیپلز پارټۍ دا خفګان د عدالتونو دا دونه ښکلې نرمه رویه د مسلم لیگ دپاره په دې باندې راته خپله لږه تجزیه راکړې تاسو په دې اقتدار په دې کوریډورس کې هر وخت موجود دی د خلکو سره مو خبرې اترې هم کیږي لږ راته ووایه چې دا څه وشو دا او څه به کیږي صافی صاحب یو خو دا موجوده حالاتو باندې نظر واچو نو یو پارټي چې دا هغه که ډسکس کو نو ښه به که مسلم لیگ نوم ته تاسو وګورئ نو دوی تقریبا 3.5 کاله پس هغوی کې لږه غوندې ساره پیدا شوه دوی چې کوم 14 میاشتې حکومت کړو هغوی کې حقیقت دا دی چې نن په ګراؤنډ باندې د مسلم لیگ نون مقبولیت ډېر کم شوی دی د هغه حکومت په وجه او هغه مقبولیت که څوک په حالولی شي د هغه سړي نوم دی نواز شریف اوس هغه واپس رو رسېده
یو اعتراض پاغي باندې دا کیږي چې یاره پروس کې ولا درې ضمانتونه ورکړي کیږي نو زمون اصل کې میموري ډیره شارټ ده مونږ د تحریک انصاف کوم مشر ته وګورو سلور 15 میاشتې وړاندې هغه په گاډي کې راځي یو جج ورته وایي ما ته پیش هغه پیش کیږي نه 2-3 پیشان هم دا تیر شو بیا په هغه رس باندې هغه ته یو لږ ضمانتونه په گاډي کې په ناس باندې ملاو شوي دي نو دا کمپیریزن چې دی دا تب یو هغه اشتهاري اوسه پورې نواز شریف هغه واپس راغو او د پاکستان آئین او قانون مطابق چې یو سړی عدالت ته سرنډر شي هغه اشتهاري نشي پاتې اوس هغه کنوکشن دی دا هغه کنوکشن خلاف اپیل دی هغه دا هغه رائټ دی هغه به اوس چلیږي مخکې او دا خبره نه دی هیرول پکار چې 2014 نه تر 18 پورې نواز شریف یا مسلم لیگ نون ډلې سره چې څه شوي وو د عمران خان د اقتدار د راوستو دپاره نو هغه خو جنرال باجوا صاحب هم نن مني ثاقب نثار صاحب هم مني چې هغه یو انجینیر 2-3 کاله یو پورا الیکشن آر ډي ایس فلاپ کولو پورې بیا د عمران خان حکومت چلولو پورې د اسټابلیشمنٹ یو کردار پاتې شوی دی نو اوس که دا څیزونه انډو کېږي لګیا دي نو د چا په حق کې چې کېږي هغه خوشحاله دی د چا په حق کې چې نه کېږي نو هغه اعتراضات اوچتوي نو پرون د تحریک انصاف په حد کې چې کېده نو د تحریک انصاف نن هغه خلک چې هغه اعتراضات کوي د هغوی شونډې چې دي هغه تړلې شوې وې نو نن چې دی هغه د مسلم لیگ نون سره کڅه کېږي لګیا دي نو دغه رنګ پرون تحریک انصاف سره هم شوي نو دا خو د پاکستان سیاست دی په سکویر کې تاویږي راتاویږي د پیپلز پارټۍ خبر وکړو د هغوی اصل هیله چې ده لکه بره خو هغوی ځان له لیول پلینګ فیلډ غواړي خو اصل حقیقت دا دی چې هغوی د مسلم لیگ نوم نه دغه ګیله ده چې تاسو د خپل معاملات ډیک کړو د اسټابلیشمنټ سره او زمونږ کنده مو استعماله کړه زمونږ اوږې مو استعماله کړې 3-3 کاله مونږ مو اوس یوازې پرېښودو او په خپله چې دی خپل معاملات مو سیده کړو او پیپلز پارټۍ سره یره دام ده که نن پیپلز پارټۍ ښه کلاو میدان ته روځي لکه نن که تاسو پریس کانفرنس د شیري رحمان وګورئ نو هغوی دا ووایي که یاره تحریک انصاف په الیکشن کې نه وي نو هغه الیکشن نتایج به موږ نه قبلو بالکل نو پیپلز پارټي چې ده دا یو ډېر انټرسټنګ لاین دی خو پیپلز پارټۍ سره بل څه آپشن نشته خو پیپلز پارټۍ دغه ریډ لاین دی دا ریډ لاین به نه کراس کوي پیپلز پارټۍ نه غواړي چې اسټابلیشمنټ خلاف یو داسې سټانس والي چې الیکشن کې چې څه ګټلی شي هغه مو نه ګټي هغه سند نه خلاصون وبېلي نو پیپلز پارټۍ د وخت کی پوزیشن دا څه دی چې سند کې د هغوی خلاف یو الائنس جوړیږي لګیا دی چې یو آی سومرو صاحب چې دی انټیریئر سند کې د مولانا ډېر ښه ټیک ټاک ووټ بینک دی بیا جی ډي اے ده بیا په کراچۍ کې ایم کیو ایم ده بیا مسلم لیگ نون ډله چې ده دوی سره په اتحاد کې راتلی شي او د پیپلز پارټۍ خلاف یو اتحاد په سند کې هم جوړېدی شي نو پیپلز پارټۍ لږ سیاست په وخت کې هغه پولیس رات باندې روان دي نو که لږ بیلنس خوا دی خو شو نو معاملات کیدی شي چې راتلونکي کې ورته بیا ډېرې مسلې عادل بھائی دا راته ووایې چې راتلونکي یو انتخابات تاسو څه ګڼئ پرون صدر صاحب هغه بیان به هم تاسو کتلی چې ما ته نه ښکاري چې صدر دا په خپله وایي چې جنوري کې انتخابات نه کیږي بل لکه بیا به کله کیږي بله خبره د پی ټي آی ده د خان صاحب عمران خان خو مونږ ته پته چې هغه دپاره خو ډېره ګرانه چې هغه راتلونکي انتخابات وکړي خو پی ټي آی تاسو ګڼئ که راتلونکي انتخابات هر کله کیږي پی ټي آی به پکې برپوري ساه اخلي هغې ته به اجازت ملو شي چې یو پکې ساه اخلي ګوره جی یو خو د صدر صاحب مسله دا ده چې صدر صاحب ذهن کې دا ناست دي چې هغه نه عمران خان دی وخت کې خفه دی نو هغه داسې د انټرویوګانې او دا څیزونه ځکه ورکوي چې یاره لږ معاملات زما ټیک شي که نه لکه یو صدر مملکت سره په ایوان صدر کې ناست دا خبره نه جوړېږي چې عمران خان نن هم زما لیډر عمران خان به ستا لیډر وي ستا د مبارک شي خو چې کله ته خو زما صدر یې ته د پاکستان صدر یې ته د پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون هم صدر یې نو نن ته دا خبرې پکار نه ده چې او نن بیا الیکشن کمیشن هغه له جواب هم ورکړو که نه چیرې زمونږ دا اعلان شوی دی د آئین او قانون مطابق جنوري آخري هفته کې به انتخابات کیږي او زما په خیال انتخابات به کیږي چې څو پورې د تحریک انصاف تاسو خبرو که ګورئ دا مونږ په دې باندې ډېر اوږد بحث ډیبیټ کولی شو چې یاره دا څه روان دي نو د چا په حق کې ښه روان دي چا سره ښه کېږي لګیا دي چا سره ښکاره مدد روان دی چا سره پټ په پټه د چا خپې کټ کېږي لګیا دي دا د پاکستان سیاست دی په دې باندې مونږ زه تاسو کې ناستی شو او هفته هفته په دې باندې پروګرامونه کولی شو چې دا شی ته سایډ ته کې
او اوس دې وخت کې هغه اردو کې یو ټکی دی نوشته دیوار چې په دیوار تا تصفکاری دې وخت کې په دیوار باندې دغه ښکاري چې نواز شریف پاپولرټي به زیاتېږي او زه آئی ویل بی ویری سرپرائز که الیکشن کې هغه پرفارمنس خو نه شو هغه وزیر اعظم جوړ نه شو او د تحریک انصاف ما ته دغه ښکاري چې دا به رو رو سوکړاویږي نور دا یو څو خلک چې پاتې دي د دې ضمیر بم جګاو شي یا به جګاو کړی شي او هغه چې دی نو پرواز به دی نو کې نو ما ته د تحریک انصاف نورم سخت وخت ښکاري مخ پر وړاندې چونکې د هغې ګورئ سیاست چې دی عمران خان په 13 کال یو کال کې چې څونه سیاست وکړو که نه هغه خپل مقبولیت کېدای شي زیات کړی وي خو هغه ریاست ته د نقصان ورکولو چې کومې تګلارې وي که نه هغه اوس د ډېرو خلکو دپاره د هېرولو وړ نه دي نو زما په خیال را روان 3-4 کاله به تحریک انصاف ګوند دپاره نورم چې څو پورې هغوی خپل سیاست د ریاست سره نه راسم کړي او د ریاست مخالف سیاست نه بند کړي نو د تحریک انصاف بدې ورځې چې دي دا به زیاتېږي صحیح او کمېدو اړخ ته نه دي روان. صحیح ده، ډېره مهرباني عادل شاه صاحب، تاسو موږ له ټایم راکړه. ټایم را سره کم دی که څه کمنټ کول وای؟ بس عادل شاه صاحب سمندر په کوزه کې بند کو او هغه خبره چې موږ کوم نستا آغاز کړو هغه چې وخت دا وخت په مسلم لیگ نون باندې مهربانه دی او که د دې باوجود وزیر اعظم جوړ نشو نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون په راتلونکي وخت کې څه خپل پرفارمنس ونه ښولو نو بیا به دا د دوی بدقسمتي وي او د دوی به غټه ناکامي د مسلم لیگ نو بیا بدبخته جومات دي هر څه در سره په جولې کې تواشي. ډېره مهرباني رشید صاحب، کتونکو دا زموږ د دې هفتې خپرونه، تاسو اجازه غواړو. الله پامان.